ستړی سفر، کړکېچنې لارې او سخت سخت ګړنګونه، دا دی د بادر بابا مزار. او دا هغه بوټی دی د کوم بوټي لاندې چې بادر بابا عبادت کاو. بهادر بابا د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د نوخار د ښار نه تقریبا 15 کیلومتره جنوب مشرقي طرف ته دفن دی. بهادر بابا د نن نه 440 کاله وړاندې په کال 1561 کې د نادرشاه المعروف بمس بابا په کور کې سترګې وغړولې. بهادر بابا ابتدایي تعلیم د خپل والد صاحب نه حاصل کړی وو. د بهادر بابا اولنۍ دینی مدرسه د هغه د مور غېږه وه. بهادر بابا د پښتونخوا په عظیم الشان اولیاء کرامو کې شمارلی کیږي. بهادر بابا د خپل نور ملګرو په شانتي په وړوکوالي کې د دنیاوي کیل کود نه ډیر زیات نفرت کاو. اکثر د بهادر بابا چې کم همزولي او کم یاران دوستانو کم ملګري نو هغوی به په دنیاوي منډو ترلو کې لوبو کې او دغه شانتي په ټوکو ټقالو کې یو بل سره مصروف وو. خو بهادر بابا به چرته لرې سیټ ته یو ځای کې ناست او د الله تعالی عبادت به کوو، یا به بهادر بابا د خپل والد صاحب سره د هغه د کور په کارونو کې مدد کاو. خو د دنیا سره بالکل د مینه نه وه. د دنیا سره د بهادر بابا بالکل مینه نه لرل او د الله د دین سره ډیره زیاته مینه لرل. په دغه وجه باندې خو بهادر بابا په خپلو ټولو همزولو او ملګرو کې مختلف او منفرد و. اکثر به ورته ملګري لګیاو چې راځئ لوبې وکړو او دغه شانتې دنیاوي منډې ترړې ووهو او دا چې کوم د زمونږ د ژوند حصه ده. خو بهادر بابا به همیشه د دې نه انکار کاو. صرف د خپل والد صاحب سره به د کورنو کارونو او کورنو چارو کې لاس اړول، خو نور د دنیا نه بالکل د لاس راغون و. کله چې د بهادر بابا والد صاحب مس بابا وفات شو نو بهادر بابا دغه غم او صدمه برداشت نه کړی شوه او د خپل کلي کڼخیلو نه ووتو، لرې یو شاړ ځنګل طرف ته په دغه لارو باندې لاړو او هلته کې په یو شاړ ځنګل کې مقیم شو او دلته کې به صرف او صرف د الله تعالی عبادت کاو. بهادر بابا د الله په مینه کې دومره مست و چې د خپل دنیا او دغه شانتې د ولږې تندې او یا نور داسې کم خطر ورسره هیڅ پروا نه وه. او دا هغه ځای دی چې کم کې به بهادر بابا اوله کې عبادت کاو. دا هماغه جومات دی او د دغه بوټي لاندې به بهادر بابا عبادت کاو او په دغه عباداتو کې دومره مصروف شو چې د دنیا نه بالکل هغه لاس راغونډ کړل. بهادر بابا د الله په مینه کې دومره مست و چې د خپل صحت ورسره بالکل سوچ و فکر نه و. بالاخره بیمار شو او په 1419 کې د دې فانی جهان نه لاړو، سترګې پټې کړې. بهادر بابا د هغوی د وصیت مطابق په همدغه ځای کې دفن کړی شو، په کم ځای کې چې اوس د هغوی مزار دی. هغوی په ژوند باندې هم د ګڼې ګوڼې نه د رش روش نه ځان لرې ساتل غوښتل او په وفات نه بعد چې کوم دی هغوی دا وصیت کړی و چې ما به دغه شانتې په داسې ځای کې دفن کوي چې په کوم ځای کې بالکل د انسانانو تګ راتګ نه وي. دا هماغه جومات دی په کم کې چې به بهادر بابا په اول وختونو کې عبادت کاو. 450 کاله پخوانی دا بوټی هم په هغه ټیم کې و چونکې خواوشا نور ځنګل و خو د وړو بوټو دا غټه ونه وه او دا اوس هم په هماغه ځای کې ولاړه ده. د بهادر بابا مزار ته روزانه په زرګونو عقیدتمند راځي او دلته د بهادر بابا یاد تازه کوي، یا دلته کې په دې علاقه کې ناست وي. دلته لنګر هم دی، کټونه د میلمه ډیر زیات خیال ساتلی کیږي او دلته کې د دې علاقې نه چې کوم دی مزې اخلي. څوک چرګان راوړي، څوک ګډان راوړي، څوک دغه شانتې نور ملګري یاران دوستان راولي، بانډارونه کوي په دې شاړو ځنګلو کې. او یقینا یو داسې عجیبه خاصیت په دې علاقه کې الله ایښی دی چې دلته کې که هر څومره هم ستاسو
په دماغو ټینشن وي، ستاسو په مزغو بوج وي، نو دې قدرتي علاقې ته چې راشئ هغه به ستاسو نه بالکل لرې وتښتي ټینشن. کړکېچنې لارې، غټ غټ ګړنګونه، ستړی مزل، خو بیا هم د بادر بابا مزار ته روزانه په زرګونو مداح راځي، په زرګونو مینوال راځي یا عقیدتمند راځي او د بادر بابا سلام کوي. یا د دې نه علاوه د علاقه ډیره د قدرتي حسن نه ډکه ده. دلته کې د خلکو هغه د کلونو کلونو ټینشن په ګینټو کې ختمیږي. په دې وجه باندې خلک راځي او یو بهترین تفریح ځای دی. دلته کې د تفریح مقام دی. دلته کې راځي څوک چیلي راوړي، څوک چې کوم دی ګډان راوړي، څوک دغه شانتې بانډارونه کوي، ستار رباب مانګې راوړي او په دې قدرتي علاقه کې چې کوم دی د دې علاقې نه مزې اخلي. د بادر بابا مزار ته د ملک سره سره د دنیا د مختلفو حصو نه خلک راځي او دلته د دغه اولیاء کرامو دغه سلی یا دغه یادګارونه را تازه کوي او یا دلته کې په دې علاقه کې چې کوم دی خپل غم او خپل ټینشن لرې کوي او بیا ځي. ګرانو کتونکو د بادر بابا علاقه یو ډیره ښایسته علاقه ده، خو دلته کې چونکې دا لاره ډیره زیاته خرابه ده، ولې چې په دې باندې ډیر غټ غټ سیلابونه راځي. که چېرې دلته روډ پوه هم شي نو څه ورځې پس پې غر را پرېوځي، روډ مات شي. د دې د وجې نه راتلونکو خلکو ته ډیر زیات تکلیف وي. چا سره ضعیف مشران وي، چا سره ماشومان وي، چا سره زنانه وي. نو څوک هم چې د بادر بابا مزار ته راځي پکار ده اول د لارې جانچ پړتال وکړي او اول چې کومه دی د لارې نه ځان خبر کړي چې دا لاره داسې کړکېچنه ده، د دې نه موږ ته تکلیف میلاویدی شي. خو خلک دې خرابې لارې ته نه ګوري، د اولیاء کرامو سره مینه لري، په دې وجه باندې د لارې هېڅ پروا هم نه کوي. د ملک او د دنیا د مختلفو حصو نه خلک راځي دلته کې او هغه زاړه یادونه په دې غرونو کې تازه کوي او خپل غم ختموي په دې ځای کې. نو ګرانو کتونکو د بادر بابا په حوالې سره به لازمي زموږ سره خپله رایه شریکوئ. تاسو د بادر بابا مزار ته تللی او کنه یې لازمي به خپله رایه زموږ سره شریکوئ.